بسم الله الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. نن په پریدي باندې یو ځل بیا ډېره درنه، ډېره غمجنه، ډېره دردېدلې ورځ راغله. خو دا دی تاسو په علم کې وي چې دغې ورځ وروستو یوه ټوله ده چې هغو همیشه په بند کمرو کې فیصلې کړي دي او د هغه نه چې کوم دي په موږ باندې مسلط کړي دي. زه بحیثیت خیبر پختونخوا وزیر اعلی چې دا کم ملیټري اپریشن روان دی، نه یې پرون ملګری وم، نه یې نن ملګری یم او نه به انشاءالله تعالی سبا ملګری وم د دغو. دا نن چې کوم اپریشن دی دا د ټوپک په زور په بدموشۍ باندې روان دی. دا دغو د بند کمرو فیصلې دي چې هغه په موږ باندې مسلط کوي. خو مو ورته ویلي دي او زه ورته بار بار ویم، نن د تیرو خلکو له زه راغلی یم، هماغه خبره ته زه یو ځل بیا الته کوم چې 14 غټ اپریشنونه، 22 غټ اپریشنونه او 14,000 وړوکي اپریشنونه ملیټري اپریشنز دغو کړي دي. خو اوسه پرې موږ لا په خیبر پښتونخوا کې امن نه دی راوستی. نو دا چې نن یو ځل بیا دلته ملیټري اپریشن کوي، نو دغه خبرې څه ګرنټي ده چې دا نه بعد به چې کوم دي د مو په علاقه کې امن رسي. چې زه ورته یم چې مولا په دغه باندې بریفینګ روکه، مولا یایي چې دا د دهشتګردو ملګری دی. چې زه ورته یم چې دا پالیسي دی ناکامیابه ده، ځکه چې د 20 کلو نه زه تباه و برباد کړم او اوسه پرې امن نه رسي. نو مولا یایي چې دا د سمګلرانو سره میلاو دی. امو پریدیه زه د الیکشن نه پهله چې څنګه یې سره ویلوړ وم، الحمدلله نن یې سره هماغه شانتې د غره په شانتې ویلوړ یم. د تو ستونزه د مو ستونزه ده. زه د تو نه یم، ته یې مو نه یې، دا د مو خوره ده، زه دغه خورې بچی یم. خو چې کومو طاقتورو خلکو له مو دا ګوته داسې نیولې را، دا سترګې مې ورته په سترګو کې اچولې دي، نو دغو ډېر کوشش وکړو چې مور لاندې کړي. خو د تاسو په مدد، د تاسو په سپورټ باندې الحمدلله په هره یوه هغه خبره کې دومره ناکامیابه کړل. اوسه پرې چې کوم دي زه لاندې کړی نه یم. نو دغو په بند کمرو کې دا فیصله وکړه چې یو ځل راشه دا په پریدي باندې خفه کېږي، دلته به یو ځل بیا چې کوم دي موږ دا اپریشن وکړو، دا به روبوسو، نو دا خلک به چې کوم دي د دغو نه خفه شي. د ټوپک مقابله په ټوپک باندې کېږي، د خبرې مقابله په خبره باندې کېږي. دلته یو طرف له ټوپک دی، بل طرف له د خوله ده. زه خو ټوپک په ریاست پسې نشم راخستی، نه چې کوم دي زه ټوپک په ده پسې وړلی شم، ځکه چې مو د قوم سره وعده کړې ده چې زه به پښتون قوم له انشاءالله تعالی د ټوپک په ځای کلام ورکوم او دا به انشاءالله تعالی زه ورکوم. زه به سره ټوپک نه روچتوم، خو د تاسو سره دغه وعده کوم چې دا کم خلک طاقتور دی او په تاسو باندې د بند کمرو فیصلې مسلط کوي، زه به دا تاسو له ښایم انشاءالله تعالی. دغو اصلي مخ به زه ټول قوم له ښایم او خپل قوم له به زه همیشه رښتیا ویایم انشاءالله تعالی. اوس 3-4 ورځو نه په تاسو باندې تکلیف و، په موږ ټولو باندې تکلیف و. دا صرف د تاسو تکلیف نه دی، مو خپلو چې څومره د موږ افسران دي هغه مې لګیا کړي دي او الحمدلله دلته یې زه اوس وینم اوس هم لګیا دي. د شپې په 2 بجې پورې د دغو نه مو ریپورټ راخسته رہی. نن بیا مسلسل زه ریپورټ راخلم. اوس ډېرو ګوډیو له ټوکنې میلاو شوې. زه چې کومې ګوډي پوتې دي، چې کوم ګوډي پوتې دي، غني تکړه شه په خپل ساین باندې ټوکنې ټول لا ورکړه، دا کتورونو متورونو کې ما ودروه او زه روانېږم او ټول روپسې ارڅو انشاءالله تعالی. بعد کې به ورسره بیا کسو ټول روپسې ارڅو، سانټر به هم بیا جوړېږي، هر څه به بیا جوړېږي. دلته نه چې کوم دي ته په خپل ساین باندې ورته ټوکنې ورکړه چې دلته چې کوم دي دا ماسخوتن په دا سړک کې نه تېروي. دا د چا د پلور نوکرو نه دي، دا د پاکستان دپاره قرباني ورکوي. دا پاکستان د موږ دی، دا خاوره د موږ ده، بدموشي به هم د موږ چلېږي انشاءالله تعالی. دا وکړه د کلوکه ورڅو روپسې